بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما. پرون سبق کې دا خبر ویل شو چې کله بندا دغه وکي اقرار وکي او د تصدیق وکي نو دته انا مؤمن حقا ویل او انا مؤمن ان شاء الله ویل څنګه دي. نو احناف فرمایي چې دا سړی به انا مؤمن حقا بوي او انا مؤمن ان شاء الله بنوي. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې انا مؤمن ان شاء الله ویل مستحب دي، انا مؤمن حقا ویل جندا مکروه دي. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ سلور دلیل پیش کړو او احناف ول دلیل ورکړو چې په استثناء سره هر شی جندا بدري دغه شان بدام بدري د حضرت عطا رضی الله تعالی رحمۃ اللہ علیہ واقعات حضرت ابن عباس نے چې نقل کړو هغه ویل شو تاسو. او بیا صاحب د کفایه وای چې لکه انا مؤمن ان شاء الله ویل د سي ناروا دي، لکه څنګه چې انا شاب ان شاء الله ویل ناروا دي. نو ته دا قیاس ته مال فارغ ته ځکه چې فرید باندې کې فرق دی. ایمان اختیاري شیز دی او ځواني اختیاري شیز نه دی. ایمان همیشواله دی او ځواني لر همیشواله نشته دی. دریم دا چې لکه ایمان دا ثواب کار نو پدې کې په انسان کې تعجب راځي، نو ځکه به ان شاء الله دی وای نو په ځواني کې خو تعجب نه راځي. ها خیر دې سو انا زاهد متقن ان شاء الله جو بیا به سره ستوک برابرۍ. وز دا ان شاء الله ویل جایز دی او که جایز نه دی؟ نو ان شاء الله د جواز لپاره د بعض محققینو او د اشاعره یو قول ذکر کړی دی چې بعض محققین فرمایي چې استثناء په جواز کې چې دا انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا جایز دی. ځکه دی وی چې یو خو هغه تصدیق دی، نفس تصدیق چې بنده په د کفر نه اسلام طرف ته چندارا اوړي، بنده به د کفر نه اسلام طرف ته راوړي نو بدی ایمان خو زیادت نه راځي. په دین علاوه نور ایمان چې کم دی بای کی د ضعف او د شدت په اعتبار سره به فرق دی. ځکه د عام خلکو هغه ایمان دا ضعیف دی او د انبیای کرام او بیا صحابه کرام هغه ایمان بری کی شدت ته خبره مکه جنن دا ته رشوی دا. نو صرف دا ویل چیرې بندا د کفر نه اسلام طرف ته وړي نو بیا انا مؤمن حقا ویل صحیح. فکره دا انا مؤمن ان شاء الله وی دا مطلب دای چیرې د دې په ذریعہ سره ماته الله پاک جنن د اخرت کې نجات راکړي. لکه الله پاک د قران کې د مؤمنانو صفاتونه ذکر کړی دي. یسالونک عن الانفال کې انما المؤمنون مؤمنان څوک دي؟ نه الله پاک دغه صفات ذکر کړی دي چې الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یو صفت ده. دریم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون. بیا الله پاک اولئک هم المؤمنون حقا، دغه کسان مؤمنان دي په حق باندې. لهم مغفرة ورزق کریم، دغه لپاره لهم درجات عند ربهم، دغه لپاره درجې دي خپلمنا مغفرت ته او رزق کریم ده. نو انسان ته دا مغفرت ملاويږي، رزق کریم ملاويږي، نو دا باغه دغه باندې ملاويږي. دغه لپاره انا مؤمن ان شاء الله ول چیرند سي الګه پوه شو بلی باندې نیت د ایمان دغه شو. یو دا چې د کفر نه اسلام طرف ته راوړي نه ایګو ان شاء الله ول نشته ره. خو هغه ایمان چې پای باندې انسان د آخرت د عذاب نه بچ کیږي، د آخرت د انعامات مستحقيږي، دغه لپاره دغه چې هغه د الله پاک په مشیت باندې دي او چاته پدې چې الله پاک دې بنده ته ورګي کنه ورګي نو پایږي ان شاء الله ول جندا سي دي الګه پوه شو بلی باندې. او د کفر نه اسلام طرف ته راوړل پدې کې چې دا ایمان نو پدې کې ان شاء الله ول دي سي. بعض اشاعره پکې دا نقل کړی دا ان شاء الله انا مؤمن ان شاء الله ویل مبارک چې انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا جایز دي. ځکه دی چې د ایمان او د کفر او د شقی او د سعید بدبخت او نیکبخت د دې اعتبار خاتمه لره ده. کوي انسان هغه ټول عمر کفر او شرک کوي، الله پاک و د اخرت کې کلمه نصیب کی او د په دنیا نه د ایمان په حالت کې لړ شي نو موږ وایو د مؤمن دی. او دا شان دی یو سړی هغه په ایمان په حالت کې ژوندۍ تیري او بیا په اخرت کې د کفر کارونه کفر اعمال شرکی اعمال او افعال دوشي نو د کافر وي. دا ټول ژوندۍ اگر چې هغه په غفلتو کې تیر شوی دا او په اخر کې ته خدای پاک توبه نصیب کړ ایمان نصیب کو نو دې چې نه دې مؤمن دی. اگر چې ژوندۍ په غفلتو کې تیر کړدا یا انسان اگر چې په ګناہوں کې ژوندۍ تیر کړی دا
خو الله د پدای کې په نیکو کې ژوندۍ دې راکړی دا خو الله پاک د اخیره خاتمه خراب کړل پوه شو مې معنی نو اعتبار چې نه دا دغه له خاتمه دغه شان دي بدبخت او نیکبخت دا هم لکه مسلمان دا نیکبخت یو کافر چې دا نیک بدبخت وي او د دې خبره دلیل دا الله پاک په قرآن مجید کې ذکر کړی دی چې د ابلیس په باره کې الله پاک وکانه من الکافرین چې دا ابلیس د کافرانو نه وو نو اس ابلیس دا خو لکه د فرشتو استاد نو غره دا خبره غلطه ده چې فرشتو استادو او بس یو نیک سړیو او الله په جنتونو کې چې دا اوسېدو با الله پاک عبادت او عبادت انده به کوو خو چون کې دا خاتمه په اعتبار سره هغه بدبخت وو د خاتمه په اعتبار سره هغه ته الله پاک د معلومه وا چې یا کافر دي ځکه الله پاک هغه د نسبت کو چې وکانه من الکافرین چې له کافرانو نو دغه چې اعتبار خاتمه لره په خاتمه کې دي کافر دغه شان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخت هغه دی چې کم د مور د خېټې نه بدبخت دی او نیکبخت هغه دی کم چې د مور د خېټې نه نیکبخت دی مطلب الله پاک ته پته چې کم کس په اخر په اعتبار سره د ایمان په آخرت کې په د دنیا نه نیکبخت ته دا بزي نو هغه د سعید ویل دی ایت مؤمن ویل دی وایي به معنی نو اعتبار خاتمه لره او د خاتمه کو چاته پته نشته لکنه نو انا مؤمن ان شاء الله ول جن د سیدی هغه په دې خبره باندې پوه شوي او بیا دا خبره چې نه نیکبخت جنند هم کله کله بدبختګيږي نو مطلب دا چې لکه نیکبخت له ودې ته به اخره زمانه کې بیا ایمان نه انکار وکړو مرتد شو او دغه ارتداد په دنیا نه لاړو پوه شوي او دغه شان دي دا دغه چې کم دی شقی سره بدبخت دا هم کله کله نیکبختګيږي لکه الله پاک هغه د نیکانو خلقو سره د جندا میلاو شو او دغه یو باسل توبه یو باسل او کلمه ویلا دا سره توبه باسل کوي د زمانه ډېر شقات یانیان دا جننه دا راوړي او د اسلام حقانیت یعنی هغه راځي مسلمانان کیږي نو دا چې نیکبخت کله کله بدبختګيږي او بدبخت کله کله نیکبختګيږي نو په دې خبره باندې اعتراض ده چې ته چیرې دا شقاوت او سعادت دا دي کنه نو پدې کې ته چې دا همیشه شین ده بلکې شقی چې دا کله کله سعید کیږي او سعید کله کله بدبخت کیږي نو دا خو د دین دا لازم وشوله چې سعاد اسعاد او اشقاء دا خو د الله پاک صفات دي او د الله پاک په صفاتو کې تغیر او تبدل ناراضي نو څنګه یو سړی چې نه دا شقی دی سعید شو کا څنګه سعید او دې چې دا شقی شو هغه په خبره باندې پوه شوي ها ته چې دا تغیر دی انده راځي یعنی شقی کله کله سعید کیږي او سعید تغیر معنا د یو حالت نه بل حالت راوړل مدینه خدا لازم شولا چې اسعاد او اشقاء یعنی بل لره نیکبخت کول او بدبخت کول دا خدا الله پاک کار دی او دا الله پاک په صفاتو کې تغیر ناراضي نو جواب یې لای کنه چې سعادت او شقاوت دا د بنده صفت ده د الله پاک د لپاره چې کوم صفت اسعاد او صفت اشقاء ده هغه تکوین د اسعاد او تکوین د شقاوت یعنی الله پاک ته د قدرت حاصل لږ څوک نیک بخت کوي څوک بدبخت کوي لکه انسانان چې دي نو دا ژوند کیږي او مړ کیږي کنه او الله پاک د لپاره صفت تکوین د حیات دا الله پاک د لپاره ثابت ده د خلق د لپاره صفت خلق د الله پاک د لپاره ثابت ده هغه پوه شو به معنی او بیا په اخر کې دا خبره کړې ده کنه چیرې دا حناف او د شوافیو چې دا کوم اختلاف ته چې انا مؤمن حقا ویل صحیح دي کسینې دي ان شاء الله ویل صحیح دي او کسینې دي نو دا اختلاف حقيقي اختلاف نه نه بلکې دا لفظي اختلاف ته یعنی چې انسان به سوچ وکي نو بیا هغه ختمې دي شي څنګه ځکه وې د ایمان چې کنه دا دوا سيزونه شي یو د ایمان مطلب دا دی چې یا تصدیق او اقرار فی الحال یعنی چې اوس بنده چې نه د خبرې اقرار وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د ځل نه دا خبره تصدیق وکړي نو دا د ایمان یو دا معنی ده چې هغه تصدیق ده فی الحال تصدیق او اقرار ده فی الحال او یو چې نه هغه څه د پکم باندې چې د آخرت هغه نجات مرتب ده هغه ایمان پکم باندې چې د آخرت نجات مرتب ده پوه شو به معنی نو که بنده دې د سوچو کې چیرې اوس فی الحال زه مؤمن یم غره ما نو انا مؤمن حقا ویل چې انده بیا سیدی او کوم کسان چې انا مؤمن ان شاء الله نو هغه په دې نسبت سره وایي چیرې هغه ایمان چې باغی باندې آخرت نجات معتبر ده نو هغه خو ماته اوس پته نشته ده چې دا ماته حاصل لګنه حاصل نو دا الله پاک په مشهد باندې موقوف ده
پوه نو کم کسان چې انا مؤمن حقا نو دینه مراد فی الحال یقین دا فی الحال ایمان ته مراد ده او کم چې انا مؤمن ان شاء الله نو دینه هغه د اخرت هغه د ایجاد معتبر ده پوه شو معنی اوس وګوره کتاب ته نو د دې سبق د پرونی سبق سره تعلق ته چې پرون سبق کې موږ دا ویلو چې کله بنده ته اقرار او تصدیق حاصل شي نو در لپاره انا مؤمن حقا ویل او انا مؤمن ان شاء الله ویل څنګه دي نو بدی کې موږ د احناف خبره کړو چې احناف چې انا مؤمن حقا ویل صحیح دي او بل صحیح نه دي اوس بعض محققین هغه وایي چې انا مؤمن ان شاء الله ویل جایز دي احناف دي کوئی چې دا جایز دي څنګه جایز دي دا خبره کوي وذهب بعض المحققين او بعض محققين تليدي طرف ته الى ان الحاصل للعبد هو حقيقه التصديق الذي به يخرج عن الكفر چې بنده ته هغه حقیقت تصدیق حاصل کم چې کم ذریعہ سره چې دا کفر نه اسلام طرف ته اوړي لكن التصديق في نفسه قابل للشده والضعف لیکن دا تصدیق د خپل ذات په اعتبار سره دا شدت او ضعف لره قبلوي زکه چې زمونږ د ایمان کمزور دی په نسبت د صحابه د ایمان باندې او د صحابه ایمان کمزور دی په نسبت د انبیانو باندې د انبیانو ټول نه اوچته بیا به د صحابه کرامو دی بیا به د نیکانو خلکو دی بیا به د عام مسلمانانو دی وحصول التصديق الكامل او حاصل دل دا پورا تصدیق المنجي المشار الیه چې نجات ورکوونکې له واغې د اشاره کړل شوی د الله تعالی په دې قول کې چې اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان په حق باندې مؤمنان دي لهم درجات عند ربهم دا غیر لپاره د خپل رب ته طرف نه درجات دي او مغفرت او مغفرت بخنه ده ورزق کریم او رزق ده معزز انما هو فی مشیت الله تعالی دا الله پاک مشیت باندې نو مطلب دا شو چې لکه که انسان دې طرف ته سوچ وکي چې رب دې ایمان باندې ماده په آخرت کې درجات مغفرت رزق کریم نجات به ملاویږي کنه به ملاویږي نو دا غي لپاره انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا صحیح دي وښوي ولما نقل عن بعض الاشاعره او هغه چې نقل کړل شي د بعض اشاعرونه دا هم دغه دا ان شاء الله ویل باندې دا فهم انه يسيء چې صحیح ان يقال چې ویل چې انا مؤمن ان شاء الله بناء على ان العبره في الايمان والكفر والسعاده والشقاوه بالخاتمه چې اعتبار په ایمان او په کفر کې په نیکبختۍ او په بدبختۍ کې اعتبار د سره د خاتمه د اخر خاتمه نه حتى ان المؤمن السعيد من مات على الايمان و تر دې چې یو مؤمن نیکبخته چې مرشي په ایمان باندې و ان كان طول عمره على الكفر والعصيان اگر کډیر عمر د تیر شوی په کفر کې او په ګناهونو کې پوښوي خو چې دې مرشي نو دې به صحیح حسابي مؤمن به حسابي والکافر الشقي او کافر بدبخت مناسو من مات على الكفر چې مرشي په کفر باندې نعوذ بالله من الله پاک دې مونږ بچ کړی غینا و ان كان طول عمره على التصديق والطاعات اگر کده د ډیر عمر په طاعات باندې او په تصدیق باندې جنت تر شوی دی او اعتبار خاتمه لره دی علامه اشیر الیه بقوله تعالی چې دې اشاره کړی شی د الله په قول کې فی حق ابلیس وکال من الکافرین چې و دې رسنا د کافرانو نه موجود وزګه چې الله پاک ته پتو چې د خاتمه په کفر باندې کیږي نو هغه ټول حالت ولا په کفر باندې راو کوم معلق وبقول عليه الصلاه والسلام السعيد من سعد في بطن امه چې نیک بخت هغه څوک دی چې کوم د مور په خېټه کې جنده نیک بخت وي او شقي من شقي في بطن امه او بدبخت هغه دی چې کوم د مور په خېټه کې بدبخت وي نو د مور په خېټه کې غواله نو کارونه کړی نه دي څنګه نیک بخت نو مطلب اعتبار سره را دی خادم اشار الى ابطال ذلك وسعيد قد يشقى وسعيد نیک بخت هم کله کله بدبخت کیږي څنګه بیان يرتد بعد الايمان چې د ایمان ورستو څه شي مرتد شي نعوذ بالله من ذلك الله پاک دې موږ دې بچ کړي والشقي قد يسعد او دا بدبخت هم کله کله نیک بخت کیږي څنګه بیان يؤمن بعد الكفر يؤمن بعد الكفر چې ایمان او ورستو رسنه د کفر نه والتغير يكون على السعاده والشقاوه او تغير دا وی کیږي په اعتبار د سعادت او شقاوت سره نه په اسعاد او په اشقا سره چې اسعاد او اشقا د چا صفاتی او هما من صفات الله تعالی چې دا چا صفات نه دي دا الله د صفات نه لکه پوښوي یعنی نیک بخت کول او بخت کول دا الله پاک صفات دي نو بدی کو خدا نه راځي خدا بنده لا کم فعل دي چې سعادت او شقاوت بدی کی تبدیلی راځي لمن الاسعاده تکوین السعاده ځکه چې اسعاد نه مراد سره طاقت د نیک بختۍ ده
والاشقاء تکوین الشقاوه د بدبختین مراد بدبخت کول مراد غلط طاقت او قدرت شقاوت ده ولا تغير على الله وعلى صفاته دا الله باندې دا الله په صفاتو باندې تغیر ته بدلیل نه دي لما مر ترشید من ان القديم ولا يكون محل للحوادث چې قدیم ذات دا محل د حوادث نه دی او حال ملال باب نه راځي حادث نه راځي والحق بدیس روز خبره کوي چې دا احناف او د شوافیو دا کم اختلاف دي چې انا مؤمن حقا ان شاء الله ویل حقا او ان شاء الله ویل صحیح دی او که صحیح نه نه دا اختلاف حقیقي نه بلکې اختلاف سره لفظي دی لانه ان اريد بالايمان ذکر اراده وکړل شي ایمان او سعادتنا مجرد حصول المعنى صرف حاصل دل معنا فهو حاصل في الحال نو دا اوس فی الحال ته دغه معنا حاصل ده کنه نو بیا انا مؤمن حقا ویل صحیح دی وان اراد ما يترتب عليه النجات والثمرات او کچته اراده وکړي چې دینه چې بای باندې مرتب کیږي په آخرت کې نجات او ثمرات فهو في مشیت الله تعالی دا الله په مشیت باندې موقوف دي لا قطع بحصوله في الحال چې وځ دې په دل باندې په الحال څه یقین نشته نو فمن قطع بالحصول کم چې اراده کې د حاصلېدل ودري نو اراد الاول نو دا به اراده کې دا اول نه مطلب انا مؤمن ان شاء الله وي ومن فوض يا دغه يا انا مؤمن حقا ومن فوض الى المشيئه او کم چې د اسباري مشیت الله تا نو اراد الثاني نو هغه اراده کړی د دویم چې پای باندې نجات مرتب ده هغه پوه شو به معنی نه دې ګوردا خبرو شو ان شاء الله اوس با خو د رسولانو باسنده بږي نه نبوت مبارک دا آیات کې خزي